ګیره خرول دایمي ګناه. ګوره د امیر صاحب تاسو وینئ که نه د دې سنت رسول صلی الله علیه وسلم دومره حفاظت کوي چې خپله مزدوریم کوي او د هغې باوجود ګیره پټه کړې ولې لاندې کېږي دا ګیرې سوځي. واورئ ښه د ګیرې باره کې تاسو ته وایم هغه کسان ګوره بل ورسه کسان راغلي وو مولانا صاحب وایي ګیره به لرې کوم یورپ ته روان یم او نه پرېږدي. الله اکبر کبیره. ګوره دا اسلام او دنیا مخې ته رالل الله تا ازماوی چې ته کم څیز علي. ګوره دا ګیره دا خو نعوذ بالله اوسنی دور کې ایجاد نه دی که نه دا خو د نبي علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک باندې چې ګیره ده نو پوه شه چې دا یو مبارک یو بهترین عمل دی. یو صحابي دا نشته چې ګیره خرې تابعین تبع تابعین د یو نبي نه دا ثابت نه دي چې هغې دي ګیرې خرې وغیره. دا د یهودیانو یو کسو پوره هسټري ده وغیره هغې ته نه ځو. نو مولانا صاحب زه وایي ګیره به خروم یورپ ته روان یم. نو دنیا یې واخېسته او دین یې پرېښودو. هغه کسان چې په ګیره کې ډیزاینونه کوي ګوره یو کس ته ګیره خرۍ جامت کوي صحیح ده دا دایمي ګناه ده یاد ساتئ. علماو نه به خپله تپوسونه کوئ. بیا په ګناه باندې فخر کول دا دویمه ګناه ده. الله الله ته شګې ځان ته وګوري او فخر پرې وکړي ګوره دا دویمه ګناه ده. خفه کېږئ به رانه نه پاکې پاکې خبرې ته کوم خپله غاړه یو قسم لازادو. دویم د دې نه غټه ګناه څه ده چې یو کس دا ځوانان چې په دې ګیرې کې دا ډیزاینونه کوي الله 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 الله. بله ورځ یو کس و که نه فاروق یې نوم فاروق و نو هغه کس ته یې وي سقاوي والا ته وایي په دې کې اف ولیکه اف کې ولیکه فاروق الله اکبر کبیر او دې بل ځای ته یو بل نوم ولیکه. نو د الله بندګانو دا د نبی اسلام سنت دي په دې پسې خنداګانې مه کوئ. یو خو مکمل سړی قرئ هغه هم ګناه ده. دویم پکې دا ډیزاینونه کول نه دلته پرېږده او دلته پکې څه وکړه او دلته پکې څه وکړه. یاد ساتئ ګوره علما بعضو علماو لیکلي چې دې کس ته به په مرګ په وخت کې کلمه نه یادېږي. یاد ساتئ کم کسان چې بګیرو کې ډیزاینونه او لوبې پې کوي دا علماو لیکلي چې دته به په مرګ ځنکدن په ټایم کې کلمه نصیب کېږي. نو بهر کې دا ویډیو ډېره ضروري ده دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ چونکې هر دویم دریم کس په دې ګناه کې مبتلا دی. الله دې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي چې په دې چهره کې موږ لاړ شو که نه او قبر کې هم کېدي او مړه نبي علیه الصلاة والسلام چهره موږ ته وښیي چې دا ته پېژني نو فرشتې به الډي وایي چې لکه دا خو په مخ باندې سنت دی دا به بالکل پېژني. نو جناب الله دې موږ دې ګناه نه وساتي یار. او د امیر صاحب والله ډېر خوشحاله شو ډېر چې د ګیرې داسې ښایسته حفاظت کوي. الله مو ته خوشحاله ساتي.